مولانا فضل الرحمن سے اسد کیسر سره ملاقات کړی دی د پی ټی آی او د جے یو آی اتحاد را روان دی دواړه یو ځای کېدو ولدي ملاقات د اسد کیسر په کور کې شوی دی مولانا په ډېرې ښکلې خبرې کړې دي ملاقات څه دپاره شوی په دې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو خو بل عمران خان اډیاله جیل نه لاهور جلسې حوالې سره یو ځل بیا ډېر اهم پیغام جاری کړی دی عمران خان ویلی دی چې په هر حال کې د لاهور دا جلسه کې شرکت وکړي او دا جلسه کامیابه کوي بل غټ ملاقات چې کوم شوی دی هغه د مولانا فضل الرحمن صاحب اور د اسد کیسر شوی دی چې په هغې هم په دې ویډیو کې خبره کوو بل د پی ټی آی اور جے یو آی آئینی ترمیم حوالې سره څه سوچ دی دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې شریکوم نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ د اسد کیسر اور د مولانا صاحب په ملاقات باندې خو خبرې کوو چې په دې ملاقات کې څه خبرې شوي دا ملاقات ولې شوی دی او دې ملاقات له غټ ملاقات ولې ویل کېږي په دې باندې تفصیلا خبره کوو خو هغې نه مخکې عمران خان چې کوم پیغام جاری کړی د اډیاله جیل نه په هغې تفصیلا خبره کوو چې عمران خان ویلی دی چې لاهور کومه جلسه ده دې کې ټول کارکنان شرکت وکړي او دا جلسه دې ضرور کامیابه کړي د راولپنډي او د اسلام آباد عوامو خپل حق ادا کړو ای خو د اسلام آباد جلسه ډیره کامیابه کړه اوس د لاهور د عوامو امتحان دی چې د لاهور عوام څنګه دا جلسه کامیابی اور دې کې څومره تعداد سره شرکت کوي دې نه علاوه نن د شهید ریحان زیب رور چې کوم دی مبارک زید د هغه هم عمران خان سره په جیل کې د ملاقات ورځ ده عمران خان هغه خپل ځان سره ملاقات دپاره طلب کړی هم دی او ریحان زیب رور چې کوم دی مبارک زیب هغه هم دا ډیمانډ کولو د باجوړ چې زه عمران خان سره ملاقات کول غواړم نو عمران خان د خپل ځان سره ملاقات دپاره طلب کړی دی ملاقات کیږي نه کیږي څه خبرې پکې کیږي په هغې باندې به انشاءالله بیا د ملاقات نه پس خبرې کوو بل اسلام آباد های کورټ نه القادر ټرست کیس حوالې سره هم ښه خبر راغلی دی احتساب عدالت په دې کیس کې فیصله 26 تاریخ پورې ملتوي کړې ده 26 تاریخ پورې به د دې کیس یو ځل بیا ریویو کیږي بل د مخصوص نشستونو حوالې سره هم غټ خبر راغلی دی مخصوص نشستونو فیصله باندې تر اوسه الیکشن کمیشن عمل نو کړی د سپریم کورټ فیصلې نه و منلې نو نن پرون الیکشن کمیشن اجلاس کړی چې په دغه اجلاس کې الیکشن کمیشن دا فیصله کوله چې آیا مونږ دا عمل په دغه فیصله عمل وکړو که نه خو دغه اجلاس بغیر څه د ختمي نتیجې نه ملتوي شوی دی ختم شوی دی دوباره به اجلاس کیږي بل اوس په مین چې زموږ د ویډیو کم ټاپک و د مولانا فضل الرحمن صاحب اور د اسد کیسر ملاقات چې په دې باندې خبره کوو دا ملاقات د اسد کیسر په کور کې شوی دی مولانا صاحب د اسد کیسر کور لتلی دی اور په دې موقع باندې مولانا صاحب یو د خندا خبره هم کړې ده مولانا صاحب ویلی دی چې پی ټی آی زمانه ډېرې زیاتې روټۍ خوړلې دي اوس زما نمبر دی زه به د پی ټی آی نه روټۍ خورم مطلب مخکې به پی ټی آی مولانا صاحب ته ملاقات دپاره مولانا صاحب رهایشګاه تلل اوس مولانا صاحب د پی ټی آی چې کم لیډر دی اسد کیسر د هغه رهایشګاه له ملاقات دپاره تللی دی په دې ملاقات کې د پی ټی آی بیرسټر ګوهر رؤف حسن اور عمر ایوب هم موجود اسد کیسر ویلی دی چې راتلونکي وخت کې به پارلیمنت کې څه هم کیږي د پارلیمنت څه هم فیصلې وي هغه به جے یو آی اور پی ټی آی په شریکه باندې کوي پی ټی آی به د پی ټی آی اور جے یو آی به د پارلیمنت فیصلې په اتحاد باندې کوي مولانا هم په دې حواله سره آئینی ترمیم حواله سره خبرې کړې دي مولانا ویلی دی چې حکومت مونږ ته کم آئینی ترمیم خولی و هغه مکمل مونږه مسترد کړی دی مولانا دا هم ویلی دی چې کچرې مونږه حکومت سره یو ځای شو او په دې آئینی ترمیم کې مو د حکومت سات ورکړو نو دا به مونږ عوام سره مکمل ناانصافي کړې وه دا به عوامو سره مکمل زیاتې وه پرون د پی ټی آی سیکرټري اور عارف الوي چې کوم هغې د عمران خان یو پیغام مولانا صاحب ته رسولی چې هغه پیغام مولانا اورېدلو نه پس مولانا اسد کیسر سره بیا ملاقات هم کړی د اسد کیسر او د مولانا ملاقات هم شوی د عمران خان دغه پیغام نه پس اوس آیا راتلونکي ټایم کې به د پی ټی آی اور د جے یو آی دا اتحاد مضبوط شي دی به یو بل سم مضبوط لاس ورکړي که نه یو بل سره بیا مخالفت کیږي په دې حواله سره تاسو ما سره خپل رائے په کمنټ کې شریک کړئ والسلام